الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته. وختم الرسل بالصدر المعلى، نبي هاشمي ذي جمال، إمام الأنبياء بلا اختلاف، وتاج الأسفياء بلا اختلال. وما القرآن مخلوقا تعالى، كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم، لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترمو پدین باندې مسلمانانو رونو، پدې مجلس کې زمانه وړاندې مشرانو علماء کرامو د قرآن کریم د مدارسو د علماو د مساجدو د کردار او د اهمیت په حواله سره ډېر بهترینی ملغلر غونډې خبرې ارشادات او فرمایل. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د ټول اول په هغې باندې عمل کول توفیق راکړي. دغه مجلس چې زموږ او تاسو په دغه مجلس کې الله رب العالمین د حاضرې توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړی دی. دا د قرآن کریم د ماشومانو د ختمونو یو مجلس دی. داسې مجالس د الله رب العالمین د رحمتونو د نازلېدو مجالس وي. دې مجلس ته په ورکوټي نظر باندې ونه ګورو. د دې مجلس تعلق براه راست د الله رب العالمین سره دی، د الله رب العالمین د کلام سره دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان سره دی. د دې مجلس تعلق او د دې مجلس سند د هغه مدرسې سره دی چې د کومې مدرسې محتمم الله رب العالمین دی او د کومې مدرسې استاذ رحمت للعالمین دی. د دې مدرسې سند او د دې تعلق د یو داسې مجلس سره دی چې د هغې شاګردان صحابه کرام دي او د هغې استاد رحمت للعالمین دی او د دې کلام او د دې کتاب د مدرسې مضمون او قانون او د مدرسې نصاب د رب العالمین کلام قرآن مجید دی. نو دا یو ورکوټي مجلس نه دی، دا یو ورکوټي جلسه نه ده، دا یو عظیم الشان مجلس او محفل دی. دا د دعاګانو د قبلېدو محفل دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
وسلم د ارشاداتو مطابق د دعاګانو د قبلېدو یو عظیم محفل او مجلس دی. نو په داسې مجلس کې مسلمان ته پکار دی چې د الله رب العالمین نه د ډېرو زیاتو ثوابونو د الله رب العالمین نه د مغفرت طلبګار او امیدوار کینی. عزتمندو قرآن کریم د الله رب العالمین کتاب او کلام دی. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په 23 کاله کې نازل کړی دی. قرآن کریم د الله رب العالمین هغه کتاب دی چې د مخکنو آسماني کتابونو په بنا او د هغې په نسبت د هغې نه یو جدا یو لوی اهمیت او لوی شان لري. الله رب العالمین که تورات کتاب په موسی علیه السلام نازلو، موسی علیه السلام الله رب العالمین کوه طور ته بللی دی. که عیسی علیه السلام ته کتاب ملاویږي په خپل عبادت خانه کې ملاویږي، داود علیه السلام ته زبور ملاویږي په خپل عبادت خانه کې ملاویږي. لیکن قرآن مجید کا الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکوي. نبی علیه السلام په طائف کې دی، قرآن په طائف کې نازلیږي. نبی علیه السلام په مسجد نبوي کې دی، قرآن په مسجد نبوي کې نازلیږي. نبی علیه السلام په مسجد حرم کې دی، قرآن کریم په مسجد حرم کې نازلیږي. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حجره شریفه کې دی، قرآن کریم الله رب العالمین په هم هغه ځای کې نازلی. دا د قرآن کریم هغه عظیم شان دی چې الله رب العالمین نبی علیه السلام ته دغه کلام او کتاب ورکړی دی. عزتمندو نن په تمامه دنیا کې د قرآن کریم یو شان دی. په تمامه دنیا کې دینی مدارس موجود دي، د قرآن کریم تلاوتونه کیږي، د قرآن کریم درسونه کیږي، د قرآن کریم علما فارغیږي، د قرآن کریم حافظان فارغیږي، د قرآن کریم قاریان فارغیږي. اگر چې په دنیا کې د قرآن کریم نه مخکې آسماني کتابونه تیر شوي دي، د هغې حافظ به تا ته نه ملاویږي، د هغې قاري به تا ته نه ملاویږي، د هغې اصلي نسخه او شکل به تا ته نه ملاویږي. دا د الله رب العالمین هغه کلام او کتاب دی چې د قیامت ورځې پورې الله رب العالمین دا د مسلمانانو زمونږ دپاره، د مسلمانانو د زندګۍ دپاره، د مسلمانانو د عمل دپاره، د مسلمانانو د عقیدې دپاره یو پہچان او یو قانون نالیږلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، ما ته جلې نصیحت وکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی راته وفرمایل چې د الله رب العالمین نه یره کوه، یعنې تقوا اختیار کا. وی ما ورته جلې نصیحت راته نور وکړئ. نبی علیه السلام وفرمایل د قرآن کریم تلاوت کوه، ځکه دا ستا دپاره په دنیا کې نور دی او په آخرت کې ستا دپاره رڼا ده. څنګه چې په دنیا کې انسان ته په تیاره کې د رڼا ضرورت وي، په آخرت کې به هم په تیاره کې د رڼا ضرورت وي. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دا قرآن کریم ستا دپاره نور دی. عزتمندو قرآن کریم زمونږ د مسلمانانو نه څه غواړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي القرآن حجت لک او علیک. دا قرآن کریم ستا دپاره حجت دی. که د قرآن کریم مطابق دی زندگی تیره کړه، قرآن کریم دی خپل سینه کې محفوظ کو، قرآن کریم ته دی خپل بچي ورکړل، قرآن کریم ته دی مال ورکو، قرآن کریم ته دی زیو ورکو، قرآن کریم ته محبت ورکو، نو دا قرآن کریم د الله رب العالمین په دربار کې ستا دپاره حجت دی. او که دی قرآن کریم سره تا دشمني وکړه، قرآن کریم باندې عمل ونکړو، قرآن کریم تلاوت دی ونکړو، قرآن کریم ته دی بچي ورنکړل، قرآن کریم ته دی مال ورنکړو، قرآن کریم ته دی زی ورنکړو، قرآن کریم ته دی محبت ورنکړو، نو نبی علیه السلام فرمایي چې دا قرآن کریم به ستا خلاف د الله رب العالمین په دربار کې حجت وي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت ورځ شي الله رب العالمین په دربار کې به ډېر څیزونه شفاعت کوي. روژه به شفاعت کوي، عالم به شفاعت کوي، شهید به شفاعت کوي، حافظ به شفاعت کوي، علما به شفاعت کوي. لیکن د ټولو نه نږدې شفاعت کوونکي د الله رب العالمین په دربار کې به دا قرآن کریم وي. عزتمندو دا قرآن کریم د الله رب العالمین کلام او کتاب دی. نن زموږ د مسلمانانو په معاشره کې هم قرآن کریم موجود دی، د صحابه کرام په معاشره کې هم قرآن کریم موجود و. دمونږ د معاشرې فرق د صحابه کرامو د معاشرې سره ډېر زیات ښکاره دی. صحابه کرامو به قرآن کریم څنګه یادو؟ صحابه کرام به په سفر باندې تلل، کلیوال صحابه کرام به په لاره کې راووتل. که تاسو سره د قرآن کریم څه آیاتونه وي موږ ته ووایئ چې موږ د قرآن کریم دغه الفاظو نه خبر شو او قرآن کریم موږ هم زده کړو.
ټول قرآن کریم په یو ځای نازل نه دی، په 22 کاله کې لږ لږ نازل دی. صحابه کرام به خپلو ګاونډیانو سره ورځې تقسیم کړې وي. یو ملګری به یو ورځ لیږو، په سبا ته به خپله تلو. قرآن کریم د نبي علیه السلام مجلس کې څومره نازل شي، زه به ستا نه هغه زده کوم ته چې کوم زده کړې، او زه چې کوم زده کوم سبا چې زه راشم ته به زما نه هغه زده کړې. هغه قرآن کریم صحابه کرامو په دې طریقې سره زده کړو. نن زموږ د مسلمانانو په کورونو کې قرآن کریم ډېر موجود دی، لیکن د قرآن کریم هغه اثرات، هغه نتایج، هغه رحمتونه چې کوم د نبی علیه السلام په دور کې ښکاره کېدل، هغه نن زموږ په معاشره کې نه ښکاره کېږي. د هغې وجه څه ده؟ هغه صحابه کرام انسانانو، د هغې په زړونو کې د دین قدر و. موږ انسانانو زموږ په زړونو کې د دنیا قدر دی. هغه صحابه کرامو قرآن کریم به زده که عمل به کوو. نن موږ مسلمانان قرآن کریم خو اول زده کوو نه، او که کله قرآن کریم زده کوو بیا د عمل په لحاظ سره موږ انتهایي کمزور یو. مخکې چې څومره مسلمانان نبی علیه السلام ته نږدې تیر شوي دي، هغې به عمل زیات و، علم به کم و. نن زموږ د مسلمانانو علم زیات دی، عمل کم دی. د هغې په بنا باندې اثرات کم ښکاره کېږي. هغې به قرآن کریم زده کوو، لیکن سره د عمله موږ قرآن کریم زده کوو، بغیر د عمله د هغې د وجې نه قرآن کریم د زده کړې سره اثرات نه ښکاره کېږي. او بیا زموږ د مسلمانانو په ذهنونو کې د قرآن کریم ادب احترام هم یقینا ډېر زیات کم دی. د دنیا ادب احترام زموږ د مسلمانانو په ذهن کې ډېر زیات دی. د هغې یو اسان وضاحت او یو مثال چې علما کرام په کتابونو کې ذکر کوي، د هغې مثال په توګه تاسو ته لږ غونتې وضاحت وکړم. عزتمندو قرآن کریم الله رب العالمین موږ مسلمانانو ته رالیږلی دی. دا قرآن کریم زموږ نه څه غواړي؟ قرآن کریم زموږ نه عمل غواړي. د هغې علما یو مثال ذکر کوي. یو سړی دی، د هغه پلار دی په بهر ملک کې ژوند تیری. هغه بهر ملک نه پلار دی خپل زوی ته پیغام را ولیږو. یو مزیدار قیمتي کاغذ باندې خط ولیږو، لفافه کې بند کو، زوی ته را ولیږو. په لفافه کې په خط باندې لیکلی دي چې د پلاني دکاندار په ما باندې 10,000 روپۍ قرض دي، او دا 10,000 روپۍ قرض دا به ته دکاندار ته ورکې. زوی ته را ورسېدو، زوی دا خط ځان سره وکتو، او زوی دا خط د سرو زرو په مزیداره صندوق کې بند کو چې دا زما د پلار یو ډېر محبوب خط دی، او زما د پلار سره مینه ده، دا خط به ځان سره محفوظ وساتم. 2 کاله 3 کاله بعد چې دا پلار راشي او د زوی نه د خط مطالبه وکړي، او دی دا خط د لفافې نه راواخلي، او دی ورته چې ما خو دا خط محفوظ کړی دی، لیکن دکاندار ته مې قرض نه دی ورکړی. نو په ځای د دې چې پلار په دې باندې خوشحاله شي، یقینا ډېر زیات به خفه شي، ځکه د پلار په خبره باندې عمل نه دی شوي، اگر چې د پلار د خط محبت او عزت ساتلی شوي دی. اوس الله رب العالمین موږ او تاسو ته قرآن کریم را لیږلی دی. که چېرې قرآن کریم موږ او تاسو په خپلو کورونو کې، په خپلو دکانونو کې او په خپلو کوټو کې محفوظ وساتو، او ډېرې بهترینې طریقې سره صفا او مزیدار پاک وساتو، لیکن چې عمل ونکړو د الله رب العالمین په دربار کې به دا قرآن کریم زما او ستا خلاف جګړه کوي. او د قرآن کریم جګړه د الله رب العالمین په دربار کې قبوله ده. که الله رب العالمین په دربار کې دا قرآن کریم زموږ نه د خپل حق مطالبه وکړي، نو یقینا چې موږ په دنیا کې دې ته وخت نه وي ورکړی. په دنیا کې موږ گیم ته وخت ورکوو، په دنیا کې موږ بچو ته وخت ورکوو، په دنیا کې موږ دنیا ګټلو ته وخت ورکوو، په دنیا کې موږ دکان کاروبار ته وخت ورکوو، په دنیا کې موږ د دنیا د هر څیز دپاره وخت لرو، لیکن د قرآن کریم دپاره وخت نه لرو. که په جومات کې موږ ته د قرآن کریم درس کیږي، د هغې دپاره زموږ سره وخت نشته. که جومات ته میلمانه تبلیغي ملګري راشي، د هغې دپاره زموږ سره وخت نشته. که په جومات کې موږ ته د جمعې بیان کیږي، د هغې دپاره زموږ سره وخت نشته. د قرآن کریم تعلیم، د دین تعلیم، د هغې وخت زموږ سره نشته. نو که کله بیا د الله رب العالمین په دربار کې د قرآن کریم مطالبه زموږ نه وشي، نو یقینا د قرآن کریم حق به موږ نه ادا کړي. د الله رب العالمین په دربار کې موږ د دې حق ختمون کی او حق ضایع کون کی وګرځو، نو کیدی شي د قرآن کریم د مطالبې په بنا باندې موږ د لوی نقصان او د تاوان سره مخ شو. عزتمند دغه ډیر برکتی محفل او مجلس د قرآن کریم دی. د قرآن کریم سره به زمونږ مینه څنګه وي؟ قرآن کریم سره به زمونږ مینه داسې وي چې موږ خپل بچي قرآن ته کینو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې یو مسلمان بچی خپل قرآن کریم ته کینو،
دا قرآن کریم دا ماشوم ختم کی دا الله رب العالمین په دربار کې به د دې ماشوم مور او پلار ته د قیامت په ورځ باندې یو بهترین د نور تاج په سره ولی شي چې د هغې رڼا به د انور نه ډېره زیاته تیزه وي دا د دې پلار دپاره د مور دپاره فضیلت شو اوس د بچي دپاره به څه فضیلت وي دا قرآن کریم دا فضایل موږ او تاسو د حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه په کتاب فضایل اعمال کې بار بار اورو لیکن د عمل په لحاظ سره موږ چرته هم کوشش نه دی کړی عزتمندو د قرآن کریم قدر پکار دی دې سره محبت پکار دی د دې تلاوت پکار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ما ته جبریل علیه الصلاة والسلام راغی جبریل علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې ستا په امت کې به آخره زمانه کې ډېرې زیاتې فتنې ښکاره شي وایي ما ترې نه تپوس وکړو چې د فتنو د حل دپاره به موږ سره څه لاره وي د فتنو نه موږ بچ کېږو څنګه وایي جبریل علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې د فتنو نه د بچ کېدو دپاره تا سره کتاب د الله رب العالمین کلام قرآن مجید دی دا قرآن مجید د قیامت د ورځې پورې د تمامو فتنو نه د بچ کېدو دپاره یو ډال دی که چېرته موږ قرآن کریم ته وخت ورکړو نن دنیا آخره زمانه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به درې اویا ډلې جوړېږي یوه ډله به جنت ته ځي دو اویا ډلې به جهنم ته ځي علما کرام وضاحت کوي چې دا دو اویا ډلې چې کومې جهنم ته ځي دا به هم د اسلام نوم او د اسلام لیبل استعمالونکي وي لیکن دا به جنت ته تلو والا نه وي جنت ته تلو والا ډله د درې اویا ډلو کې به یوه وي نبی علیه الصلاة والسلام خپله باندې فرمایي هغه یوه ډله څوک ته نبی علیه السلام فرمایي ما انا علیه و اصحابي په کومه طریقه چې زما زندگی ده او په کومه طریقه چې زما د صحابه کرامو زندگی ده قرآن کریم آیت نازل شو یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تپوس قرآن کریم کې الله پاک فرمایي د قیامت پر ورځ به بعضې مخونه تور وي او بعضې مخونه به سپین وي صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو یره جی دا سپین مخونه به د چا وي او دا تور مخونه به د چا وي حضرت ابو سعید خدری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دا دواړه فرمایي چې دا سپین مخونه به د درې اویا ډلو کې چې کومه نجات والا ډله ده چې هغه اهل سنه والجماعه ده د دې ډلې مخونه به د قیامت پر ورځ باندې مخونه سپین وي او د دین علاوه اهل بدع دا دو اویا ډلې دا به تور مخونه واروي دا د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ په تفسیر ابن کثیر کې د دې آیت وضاحت دا شوی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي کوم مخونه سپین وي دا به اهل سنه والجماعه وي او کوم مخونه تور وي دا به اهل بدع وي د درې اویا ډلو کې کومه ډله چې د جنتیانو نه علاوه ده د دې مخونه به سپین وي اوس اهل سنه چاته وي اهل بدع چاته وي اهل سنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار والجماعه د صحابه کرامو پشان په دین باندې عمل کوونکي اهل سنه والجماعه یعنی د نبی علیه السلام په سنت عمل کول سره د صحابه کرامو د طریقې د دین علاوه عمل چې څوک کوي هغه به اهل بدع وي اخره زمانه ده نبی علیه الصلاة والسلام د نن څوارلس نیم سوه کاله مخکې فرمایلی دي چې درې اویا ډلې به ښکاره شي هر ډلې به ځان ته نوم د اسلام نه استعمالوي هر ډله به ځان ته قرآن ږدي هر ډله به ځان ته د پیغمبر فرمان ږدي الفاظ به د قرآن کریم وي لیکن تشریح به د خېټې کوي الفاظ به د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث وي تشریح به د خېټې کوي لیکن نبی علیه الصلاة والسلام تا قانون بیان کو که زما د سنتو زما د صحابه کرامو د طریقې مطابق وضاحت کو خو یقینا د اهل سنت دي او که زما د طریقې د صحابه کرامو ته طریقې نه خلاف وضاحت کو نو دا به اهل بدع وي اهل بدع نه به قرآن نه وي اهل بدع نه به ترجمې نه کوي اهل بدع پسې به منځونه نه کوي اهل بدع له بچي مدرسو ته او جماعتونو ته نه لیږي نن خو آخره زمانه ده
یو سړی به وایي چې د اهل بدعو پہچان څه دی اهل حقو پہچان د اهل بدعو پہچان نه تو وکړه امام غزالی رحمت الله علیه په خپل کتاب شرح احیاء العلوم کې فرمایي چې د اهل حق علماو پہچان داري چې دی به دین مقصود وي دنیا به دی له خپل راځي لیکن مقصود به دوی د علم د حاصلولو هغه دین او د الله جل شانه رضا وي په امت کې به خیر خواهي وي د الله دین رسول به مقصود وي د الله کتاب بیانول به مقصود وي د خلکو اخرت به مقصود وي د مسلمانانو اخلاق به مقصود وي د مسلمانانو اعمال به مقصود وي د مسلمانانو حیا به مقصود وي دا به د علماء حق پہچان وي او علماء باطل یا علماء سو امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دی بخپل دین استعمالی د دنیا د ګټلو لپاره دین به مخې ته کړی وي په هغې باندې به دنیا حاصلوي دین به مخې ته کړی وي په هغې به د مسلمانانو په کورونو کې اختلافات پیدا کوي د مسلمانانو په علاقو کې به جګړې پیدا کوي د مسلمانانو په علاقو کې به شر پیدا کوي د مسلمانانو په علاقو کې به قتل عام پیدا کوي دا به د علماء سو پہچان وي نور تاسو الحمدلله عاقلان بالغان وي په دین باندې او په خبره باندې پیښه لکوي چې کم خلک په علاقه کې په وطن کې په معاشره کې په قبایلو کې شر پیدا کوي هغه خلک څوک دي او کوم مسلمانانو چې د خلکو دین مقصود دي د مسلمانانو اخلاق مقصود دي د مسلمانانو آداب مقصود دي د مسلمانانو خیرخواهي مقصود ده الحمدلله هغه خلک هم تاسو پیژنئ دین موږ ته څه کوي دین موږ ته څه ښیي زمانه مخکې مفتي صاحب محترم او فرمایل دین د مسلمان نه دین د انسان نه انسان جوړوي دین به تا ته د مور پلار ادب ښیي دین به تا ته د سپینګیري ادب ښیي دین به تا ته د مدرسې ادب ښیي دین به تا ته د استاد ادب ښیي دین به تا ته د کلام او د قرآن ادب ښیي دین به تا ته په کور کې د زندګۍ تیرولو طریقه ښیي دین به تا ته د ګاونډي سره د ژوند تیرولو طریقه ښیي دین به تا ته د آخرت د تیارۍ طریقه ښیي که مسلمانان په دې طریقه باندې ژوند نه تیروي نو حقیقت کې نوم به د دین استعمالي عمل د دین مطابق نه وي آخرت به بیا نقصان کې وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې سپین مخونه نورانی مخونه دا به د قیامت په ورځ باندې د اهل سنه والجماعه وي تور مخونه بدشکله مخونه چې د هغې وضاحت قرآن کریم کې په 11مه پاره کې په سوره یونس کې کړی دي چې د هغې مخونه ته به داسې ترحقهم نجوم قطر ولا ذلة قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلمہ قرآن کریم کې الله فرمایي چې د دې جهنميانو د دې اهل باطل مخونه به داسې تور وي ګویا چې د شپې یوه ټوټه د هغې مخ ته اغوستل شوې ده دا مخونه به داسې تور وي لکه د شپې په شان تک تور دا مخونه به د چا وي دا به د اهل بدعو وي په 3 او یا ډلو کې چې کومه جنت واله ده هغه به د دې تکلیف نه د دې نحوست نه د دې توروالي نه محفوظ وي او کومه چې اهل باطل ډله ده هغه به په تکلیف او په دې ذلت کې مبتلا وي نو عزتمند دا د قرآن کریم یو بهترین محفل دی په دې کې موږ او تاسو عزم اراده وکړو چې خپل بچي به دین ته ورکو خپل بچي به د الله رب العالمین کلام او کتاب ته ورکو دې بچو د قرآن کریم ختم وکړو د دې بچو مور پلار ته پکار دي چې د دې په دې ختمونو باندې خوشحاله شي نم زموږ د مسلمانانو په ذهن کې یو کمزوري خیال دا راځي چې زما دا بچي علم حاصل کړي زما دا بچي د مدرسې سبق وي سبا به د دنیا بچي دنیا حاصله کړي سبا به هغې سره مالونه وي سبا به هغې سره ګاډې وي سبا به د هغې بنګلې وي لیکن زما بچي به غریب وي زما بچي به چرته نه خوري زما بچي په یو کمزوري کور کې اوسېږي زما د بچي انتظامات به چرته برابرېږي لیکن الحمدلله زمانه مخکې تاسو مفتي صاحب محترم او فرمایل الحمدلله نن تمام دنیا وکتل چې په تمامه دنیا کې د خوشحالۍ زندګي تېروونکي په دې سختترینو حالاتو کې دا صرف او صرف د علما دي دا صرف دینداره طبقه ده چې د دنیا د حالاتو نه چرته متاثره نه ده چرته نه د کرونا نه ونه یریدله چرته د ډینګي نه ونه یریدله چرته د ګرانۍ نه ونه یریدله چرته د قحط سالۍ نه ونه یریدله چرته د مختلفو قسم تکالیف نه ونه یریدله په خپل عقیده په خپل خدمت په خپل اعمالو باندې په خپل خدماتو باندې برقرار چې پاتې دي هغه صرف او صرف نن زموږ او ستاسو په دې وطن کې دا علما دي دا دینداره طبقه ده نو موږ او تاسو ته لږ پکار دي چې په دې مایوسه دور کې په دې د تکالیفو دور کې دین ته رجوع کړو دین ته وخت ورکړو علما کرامو سره کینو تبلیغي ملګرو سره کینو هغه مسلمانان رونه چې هغې ته
تبلیغ کې وخت نه دی لګولی هغه مسلمانان عوام رونه تبلیغي محنت کې خپل وخت لګو کوم مسلمانانو چې لږ وختونه لګولی دي هغوی په دغه محنت کې وختونه زیات لګو خپل ځانونه خپل اعمال قیمتي کو او دغه ماشومان چې کم ګلالي ناست دي د قرآن کریم ختمونه یې کړي دي الله رب العالمین د دې ماشومانو دا ختمونه د دوی مور پلار ته د دوی خاندانونو ته د دوی تمامو رشته دارانو ته د دوی استادانو او مشران ته بابرکت وګرځي او الله رب العالمین موږ او تاسو ته د قرآن کریم مرګتیا نصیب کړي او قرآن کریم حقوق ادا کول دی الله رب العالمین موږ او تاسو ته توفیق راکړي او په قیامت کې دی الله رب العالمین موږ او تاسو د علماو د بې ادبۍ او دغه شان د قرآن کریم د حقونو د ضایع کولو د نقصان او د دې د بد انجام نه وساتي ملګرو اخره کې یو خبره کوم اخره زمانه ده هېڅ پته نه لګي د مسلمان نه ایمان په څه باندې ضایع کېږي خپل عقیده خپل عمل دا کلک وساتو اخره زمانه ده ورځ په ورځ باندې نوې نوې فتنې ښکاره کېږي هره فتنه چې ښکاره کېږي د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه په وینا مطابق د هغې د فرمان مطابق چې په غوړ زیړ نوم باندې راځي کومه فتنه چې راځي په خراب نوم یو هم نه راځي څوک به تا ته د قرآن نوم استعمالی څوک به د سنت نوم استعمالی څوک به د حدیث نوم استعمالی څوک به د عشق او د محبت نوم استعمالی لیکن مسلمان ډورا زوړ امام او زړې تراوی دا خبر ځان سره کلکه ونیسه چرته هم د نوو فتنو شکار نشي ورنه اخرت به د خپل تاوان کی اخرت کې بیا پریشانې نو یو خو خپل عقیده نظریه باندې کلک اوسیږو او بل دویم نمبر خبره ذهن کې یاد وساتو چې اخره زمانه ده زمونږ بعضې ناپوهه مسلمانان منځ او اودس به هم ښه د جمع سره کوي خپل شکل و صورت به هم ښه د شرع مطابق جوړ کړي لیکن چې خلق وځئ د علماو په بې ادبۍ باندې دا زمونږ د مسلمانانو د پاره یو لوی د زوال سبب دی مسلمان چې مسلمان دی دا د عالم د برکت لري او چې عالم دی دا د پیغمبر وارث دی نو چې ته خبرې د عالم پسې کې او ته پکې بیا فرقونه هم لټې چې دا یو قسم عالم دی او دا بل قسم عالم لکه څنګه ما نه مخکې تاسو ته مفتي صاحب محترم وفرمایل یو عالم دی یو کتابونه ویلی دي یو قسم اخلاق لري یو قسم عمل کوي نو تا پکې دا فرق بیا چرته پیدا کړ مونږ چې کوم عالم پسې کې د ادب احترام کې د پسې خبرې نه کې ځکه چې ستا منځونه خرابېږي هغه عالم چې ستا د دین حفاظت کوي ستا د عقیدې او ستا د وطن حفاظت کوي نو هغه پسې چرته خبرې مه کوه کیدای شي ته په دې ورکوټې غوندې خولې باندې د دوی لوی لوی اولیاء کرامو پسې خبرې کې اخرت دې نقصان کړي کیدای شي ځنکدن دې په داسې وخت کې راشي چې ته د ایمان نه خلاصې او نن خصوصا ستاسو په دې سیمه کې ستاسو په دې علاقو کې علماء کرامو پسې خصوصا او زمونږ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه او دغه شان دغه محافظین علماء کرامو پسې بعضې ناپوهه مسلمانان اگر چې د شرع مطابق به خپل شکل صورت هم اختیار کړي خبرې کوي نو یقینا دا د دې خلکو هغه غلط خیال دی هغه کم خیال دی هغه کم ظرفي ده د دوی زړونه واړه دي ایمانونه واړه دي اعمال کمزوري دي ځکه دې اکابر او مشرانو پسې خبرې کوي نو ملګرو ستاسو په خدمت کې دا څو خبرې اترې مې عرض کړي الله رب العالمین موږ او تاسو ته د عمل کول توفیق راکړي او دا ماشومان د الله رب العالمین د مور او پلار د استادانو او د ټولو محلي علاقې دپاره د خیر خوشحالۍ او د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین